و چې الله در سره مل نوي رحمانه که لښکرې در سره وي ایک تنهایی. څومره چې هم د پی ټی آی ورکران دي نو د هغوی دپاره اهمترین او د خوشحالۍ نه ډک خبر. بل طرف ته ملګرو جناب میاں نواز شریف صاحب د خپلې پارټۍ چې کم کسان دي نو د نواز شریف صاحب د خپو د والو کوشش شروع کړو. راځم دغه دوه درې چې کم اهمترین او د خوشحالۍ نه ډک خبرونه دي هغه در سره شریک کوم. خو ګورئ ویډیو به د ټولو ملګرو سره شیر کوئ. اولنی خو چې کم اهمترین او د خوشحالۍ نه ډک خبر دی ملګرو نو هغه څه دی امامت خان او جناب شهریار آفریدي د هغوی د رهایۍ چې کم حکم دی نو هغه جاری شو. انشاءالله العزیز دغه پښتانه کم چې په ننګ او په غیرت او په پښتو باندې ولاړو ډېر زر به انشاءالله العزیز تاسو ته بهر په نظر باندې راځي. ځکه چې د عمران خان سره د وفادارۍ کم مثال دی نو زه هم انشاءالله العزیز چې همیشه به د شهریار آفریدي او د علي محمد صاحب نوم په هغې کې سرپرست وي. څنګه چې تاسو وکتل چې د شهریار آفریدي سکه رور او سکه خور وفات شوه خو هغه د هغه جنازې ته هم رانغلې خو په خپل موقف او په خپله خبره باندې ولاړو چې هم کړی ته هم کړی ہے اور هم کړی رهینګې. اوس راځو ملګرو دوه چې کوم اهمترین کیسونه دي کوم القادر ټرسټ او توشا خانه په هغې باندې ډېر زر تر زره ګټه کېښودو واله ده. څنګه چې تاسو ته معلومات دي ملګرو القادر ټرسټ چې کوم کیس دی نو هغې کې خو عمران خان ته چې کوم ثبوت میلاو شوی دی نو هغه خو پرون ختم شوی دی. ځکه ملګرو چې عمران خان ته کوم کاغذ میلاو شوی دی نو په هغې کې باقاعده چې کله هم دغه پیسې پاکستان ته راتلې او د نیب چې کوم ټیم په هغې باندې ناستو نو په هغه ټیم په هغه کاغذ کې دا لیکلی شوي وو چې دا کیس بند او دا به بیا نه کولاویږي. وجه څه ده چې دا کیس یو ځلې بیا کولاو شو. نو دغه چې کوم القادر ټرسټ کیس و ملګرو نو هغه انشاءالله العزیز هغه خو مکمل قصه ختمه شوې ده. بل طرف ته ملګرو د کوم د توشا خانه کیس هغه خو ټولو ته پته ده چیرې دا خو هم ناجایزه کیس دی خو بیا هم الله پاک د عمران خان سره یو مدد کوي او هغه مدد په کومه طریقه کوي ملګرو نن دوه فیصلې راغلي یو د های کورټ اسلام آباد های کورټ له طرفه بل د سپریم کورټ د طرفه. د های کورټ د طرفه چې کومه فیصله راغلې ده هغه خو په واضحه باندې د عمران خان خلاف ته خو عمران خان ته په هغې کې څنګه ریلیف میلاویږي پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې एकदम. سپریم کورټ چې کومه فیصله راغله ملګرو نو په هغې کې دا واضحه شوه چې اسلام آباد های کورټ چې کوم توشا خانه کیس دی نو په دې زر تر زر عمل درآمد وشي یعنی پر روانه چې کومه هفته ده په هغې کې د دې فیصله وشي. خو دا پکې هم واضح شو ملګرو که چیرې په توشا خانه کیس کې څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د توشا خانه کیس کم جج دی نو هغه د عمران خان مکمل خلاف دی. حالانکه د ده چې کوم فیسبوک آی ډي وه نو په هغې باندې د عمران خان خلاف پوسټونه هم مخې ته راغلي دي. نو د سپریم کورټ نه چې کوم فیصله راغله اول خو دا چیرې د ده چې کوم اکاونټ دی د فیسبوک نو د هغې تفصیلات د مخې ته کېښودلی شي. بل د سپریم کورټ کې چې کوم الیکشن کمیشن وکیل نو هغه هم په دې خبره باندې زور ورکو چیرې اسلام آباد های کورټ چې کوم جج دی هغه له پکار دی چې د دې فیصلې زر تر زره احتتام وکړي. نو په روانه هفته کې د عمران خان خلاف د توشا خانه چې کوم کیس دی ځکه چې کوم جج دی نو د هغه دا کوشش دی چې زر تر زره کیس فیصله سناو شي او د عمران خان خلاف راشي. خو اوس پکې توصیح څنګه میلاو شو ملګرو که چیرې د عمران خان خلاف د توشا خانه کیس فیصله هم راشي نو عمران خان بیا اپیل کولی شي ملګرو او دا خبره به څه ته ځي انټرا کورټ ته په هغې کې دوی اپیل کولی شي. بیا هلته چې کوم بینچ کوم رکني ټیم کینی نو هغه به مکمل مختلف وي. که چیرې په هغې کې هم د عمران خان خلاف فیصله راغله نو دا خبره به بیا چېرته ځي سپریم کورټ ته. نو څنګه چې د دې جج دا یو خواهش و چېرې دا فیصله زر تر زره وشي او دا فیصله زه وکړم او په دې باندې ګټه کېښودلی شي نو هغه چې کوم امید دی هغه مکمل ختم شو. نو انشاءالله العزیز چې توشا خانه کیس کې به هم عمران خان ته یو ډېر غټه خوشحالي میلاویږي او زر تر زره به میلاویږي. هسې خو که په واضحه وګورئ ملګرو د دې سیټ کې تاسو ته ښکاري د جناب زرداري صاحب چې کومې کارنامې دي نو هغه ستاسو د مخې دي. دغه درې چې کوم ګاډي دي نو دا یې ایستې دي خو د اوسه پورې د دې خبر رانغلې چېرې دا ګاډي کوم طرف ته لاړه. اوس راځو ملګرو د چا طرف ته د جناب میاں نواز شریف صاحب طرف ته. اول خو دا ملګرو نواز شریف صاحب په دې انتظار دی چیرې کله نگران وزیر اعظم ولګي که چیرې دغه نگران وزیر اعظم د نواز شریف د خوښې خو دا به بیا پاکستان ته راځي. که چیرې د هغه د خوښې نه وي
نو بیا نواز شریف صاحب څه ملګرو هغه پاکستان ته نشي راتلی. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې د اسحاق ډار صاحب نوم مخې ته کېښودلی شوی و. ولې کېښودلی شوی و؟ ځکه کېښودلی شوی چې اسحاق ډار صاحب هلته نواز شریف صاحب سره ډېر ښکلی ټایم تېر کړی، نور به تاسو پوهېږئ. نو اسحاق ډار صاحب خو هغه چې کومې خبرې دي هغه مسترد کړي، بلکې رانا ثناء الله صاحب هم مسترد کړي دي. بل په نګران وزیر اعظم باندې چې اوس کوم میټینګونه شروع دي د زرداري صاحب، د شهباز شریف صاحب او د مولانا علي رحمان صاحب، نو دا ویل کېږي چې لا تر اوسه پورې په نګران وزیر اعظم صاحب د دوی فیصله رانغله چیرې څوک به خدا یاد ساتئ ملګرو، فیصله د بره نه کېږي. دوی چې کومې فیصلې کوي نو انشاءالله العزیز چې هم دوی به پکې پساویږي. بل دا ملګرو چې نګران وزیر اعظم به هغه څوک راځي، نور تاسو پوهېږئ چې څوک یې غواړي، نو چې هغه سړی راشي ملګرو نو انشاءالله العزیز چې بیا به حالات بالکل ټیک ټاک طرف ته لاړ شي. ځکه چې دوی ته هم پته ده چې د حالات خو زمونږ خلاف روان دي. که چیرې عمران خان باندې 200 کیسونه یا څه کم یا څه د بره درج شو، خو د اوسه پورې عمران خان جیل ته نه نړی، نو دوی هم دا ګوري چیرې دا حالات زمونږ طرف ته نه دي، دا د عمران خان طرف ته دي. خو دا چې کوم کیسونه دي نو دا ناجایز دي. که چیرې په جایز وي نو د عمران خان دپاره یو کیس هم پوره و چې هغه پې جیل ته تللی وي. خو دلته چې کوم کیسونه دي نو هغه مکمل ناجایزه دي او د عمران خان سره ټول ثبوتونه موجود دي. نو چې کله عدالت ته ورشي نو هلته وکیلانو نه هم وارو پار خطایي. ځکه عمران خان خپله هم وایي چیرې زما نه انشاءالله العزیز وکیل جوړېدو والا دی او زه به خپل وکالت په خپله باندې کوم. نو د نواز شریف صاحب خپې وهل ملګرو خپلو کسانو شروع کړل. هغه څنګه دا واضحه مخې ته راغله چیرې د نواز شریف د پارټۍ څه کسان دي چې هغوی دا وایي چیرې نواز شریف طلا پاکستان ته نه راځي. شهباز شریف صاحب ټیک دی، څه کسان د نواز شریف صاحب طرف ته دي، څه د شهباز شریف صاحب طرف ته دي. دلته ملګرو تاسو په خپله سوچ وکئ چې د کرسۍ جنګ دی، هر سړی دا وایي چې زه دغې کرسۍ ته وخېږم. دلته روري خوري اسم په کار نه راځي. رور د رور دشمن دی، رور د رور سره خلاف دی، صرف اور صرف د کرسۍ جنګ دی او هر سړی دا کوشش کوي چیرې زه دغې کرسۍ ته وخېږم. نو خامخا شهباز شریف پسې د ځان سره کسان ملګري کړي او څه کسان د نواز شریف طرف ته دي. نو دا قصه سورانه غوندې ده. دغه هم ملګرو یو څو اهم ترین چې کوم اپډیټ دي هغه مې ستاسو سره شریک کړل. تاسو باندې دغه اپډیټ څنګه ولګېدل کمنټس کې را سره خپله رایه لازمي شریک کړئ. چېرته هم دی الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واس پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد. تل دی وي، آباد دی وي زموږ وطن، پاکستان دی وي او مسلمان دی. دلوي الله.